پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. او دا حدیث د اخلاص په باب کې او د اخلاص په موضوع باندې اکثر علماء کرام بیانوي چې په خپله هم د هغه نیت ټیک شي او نور خلک دا حدیث ووري چې هغې کې هم اخلاص را پیدا شي. او د الله تعالی زمونږ د ټولو مسلمانانو مؤمنانو نه د اخلاص مطالبه ده چې تاسو په عبادت کې اخلاص او د دین هر شعبه دغه اخلاص چې پکې راشي نو معمولی خبره معمولی کاری، لیکن د اخلاص د وجې نه هغه الله تعالی ډېر لوی کي، ډېرې سیوا کي. تانوي صاحب فرمایي چې کله زما فراغت وشو نوې نوې، نو په هغه ټایم کې په هندوستان کې او د دې ګیر چاپېره څه بدعتیان خلک وو چې هغوی به دین کې نوې او ناشنا خبره چې ده نو هغه بیانولې. نو موږ یو پروګرام کنونشن جوړ کړ او مهمان خصوصي شیخ الهند صاحب په هغې کې چې هغه د تانوي صاحب استاد و، هغه هم دعوت ورکړو او هغه هم پوه کړه چې یاره زموږ دې پروګرام له او دې جلسې له به ډېر خلک راځي او خلکو کې به دغه اهل بدعت هم وي، بدعتیان به پکې هم وي. نو چې کله هغې راشي نو تاسو پلان کې مضمون او هغه بدعت باندې رد وکړئ او د هغې اصلاح چې ده نو هغه وکړئ. نو کله پروګرام شروع شولو شیخ الهند صاحب د بیان نمبر راغی، هغه خپل بیان شروع کړ او څه دپاره چې راغلی کوم عنوان هغه له ورکړل شوی و هغې باندې خبرې شروع وې. بیان ښه سر ته رسېدلی و چې په دغه ټایم کې هغه مطلوبه کس مولانا لطف الله علیګړي هغه راغی. چې څنګه هغه راغی مجلس کې کېناستو نو هغه مجلس کې نور چې کوم منتظمین وو هغوی هم خوشحاله شو چې یاره دغه هغه سړی دی راغی. اوس به شیخ الهند صاحب خپل خبره چې ده نه بیان کړي نو د دې سړي اصلاح به وشي او کوم بدعت او دین کې نوې کارونه دی کوي هغه کارونه به دې پرېږدي. چې کله شیخ الهند نظر په هغه کس ولګېده لطف الله علیګړي باندې چې یاره هغه راغی مجلس کې کېناسته او ده هم زړه غوښتل چې یاره زه اوس هغه بیان خپل چې د وعظ شروع کړم. بس په دغه ټایم کې شیخ الهند صاحب چې ده نو هغه وفرمایل چې وما علینا الا البلاغ المبین او خپل بیان یې ختم کړلو. نو تانوي صاحب او دغه شان نور هغه ځای کې چې کوم منتظمین و دغه پروګرام هغوی وی چې یاره هغه مطلوبه سړی چې کوم ټایم کې راغی نو پکار ده چې دغه ټایم کې شیخ الهند صاحب ښه زبردست بیان کړی و، په هغې یې رد کړی و، د هغې اصلاح یې کړی وه. نو بس هغه خپل تقریر ختم کړ او وما علینا الا البلاغ یې وویل. بیا په درستخان ناست و نو شیخ الهند صاحب نه یو کس تپوس وکړه چې حضرت هغه سړی چې کوم ټایم راغی نو پکار ده چې دا بیان ښه مزیدار کړو، په هغه د ښه رد کړو، نو ته هغه ټایم کې خپل تقریر ختم کړو. نو شیخ الهند صاحب ورته وفرمایل چې زما زړه هم غوښتل چې یاره زه اوس دغه بیان وکړم، په د رد وکړم، خو چونکې هغه ټایم کې زما زړه له خیال راغی چې یاره دا اوس زه د الله دپاره دا بیان به نه کوم، دا زما د الله دپاره به نه وي، دې کې به اخلاص نه وي، بلکې دا زه د دې سړي دپاره چې دی نو هغه کوم، په ده باندې رد کوم. او چونکې زما خوښه نه ده چې زه یو کار د خپل ځان دپاره، د خپل نفس دپاره یا د خپل زړه دپاره وکړم، بلکې زما هر کار د مؤمن هر یو کار دا به د الله تعالی د رضا دپاره وي. لهذا ما هغه بیان زمونږ ټول تقریر شوی د دغه پاره غرض او غایه دغه وه، لیکن چونکې اخلاص پکې نو بس ما هغه ځای کې هغه خپل بیان ختم کړلو، خبره مې راغونډه کړله، ځکه چې د الله تعالی رضا په یو کار کې نه وي نو په هغه کار باندې شیخ الهند چې ده نو هغه نه خوشحالېږي.